اهم مسله دا ده د هر مسلمان لا ضروری ده چې کوم انسان په غسلخانه کې اودس هم کوي یا په غسلخانه کې اودس هم ماتوي دا یا په غسلخانه کې اودس ماتول د مسلمان دپاره جایز دی که جایز نه دي دا یو ضروري خبره ده او ضروري مسله ده که هر مسلمان له دین احتیاط پکار دی نو د دې د وجې نه علماو لیکلي دي چې کله انسان په غسلخانه کې اودس مات کړي نو د چهاراندام نه مخکې د مسلمان دغه ځای چې کوم دی بېرته صفا کړي که په دغه ځای کې اودس وکړو نو ګوره دغه اوبه دا ځای ګنده شوی دی او دغه تشې میتې دي ګنده دي نو لحاظ انسان ته دارې کېږي کپړې هم بېلمازه کېږي کپړې هم بېلمازه کېږي د دې د وجې نه مسلمان دی په دې کې اودس نه ماتوي ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان په غسلخانه کې اودس ماتوي نو دې انسان ته به د وسوسو بیماري لګي ټینشن او سوچ او فکر دا په دې فکرونو کې اخته شي چې کپړې هم بېلمازه دي که ګنده دي اودس مې شوی دی که نه دی شوی او زه مانځي یم او که زه بېلمازه یم اودس مې وشو که مې نه ده شوی نو دې انسان ته به دغه بیماري لګي نو لحاظ هر مسلمان ځان ساتئ له دې خبرې نه چې په غسلخانه کې اودس مه ماتوئ او که څوک یې ماتوئ نو بېرته پرې اوبه وراړئ چې هغه ځای صفا کېږي او داسې چې کوم دی بېلمازه نه پاتې کېږي ځکه بوی هم دې پیدا کېږي او سره چې کوم دی هغه ځای هم بېلمازه کېږي نو په بېلماز دي